ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون په اصول د قران حکیم کې دا بیان شروع چې د علم او د علماء فضیلت هغه بارکه د سمره آیاتونو او د احادیث مبارکه او ذکر شو مونږ شپږشتمه صفحه له اصول کې را رسیدلی دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دی فرمائی چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي یاتیکم رجال من قبل المشرق یتعلمون ویتاسو تبس سړی او اشخاص راضی د مشرق د طرفنا یتعلمون دین بزدکی مدینه منوره تبرازی زکه مدینه منوره دارالایمان ده او حدیث صحیحو کې دې تدار السنم وای د سنت دار یتعلمون دی بقران او سنت او دین زدکی فاذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا وی کله چې در تراشی د دوی بارکه د خیر وصیت واوري دا ابو سعید خدری رضی الله عنه دا هغه صحابه کرامو نه چې دیت مکثرین وای په صحابو کې ځنې اشخاص دي چې دای نډیر احادیث مبارکه امت سره رسیدلی باغی کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دے نو اید دین د طالبان مبارک د خیر وصیت واورئی قال فكان ابو سعید رضی اللہ عنہ اذا رآنا قال مرحبا بوصیت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعی وی مونږ طلباء کرام چې ابو سعید خدری رضی الله عنه کتو چې مونږ د علم د حصول د پاره د دې صحبت او د دوی خوا او مدینه منوره ترالو دای به مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا دی وی په وصیت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وګوره د دین د طلباء مبارکي د الله د حبيب د خیر وصیت ته چې د دین د طلباء مبارکي با تاسو د دوی پراتلو به خوشحالي گئی او لکه څنګه صحابي وایي مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
او امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی دی باب ما جاء فی الاستیصاء بمن یطلب العلم او ابن ماجه په خپل سنن کې ذکر کړی دا حدیث اگر چې د باز رواتو د وجنه اهل علم لیکلي چې ضعیف دی خود دې مضمون یو بل حدیث راغله نو رجال داغه ثقات دي هغه حدیث دا څه دی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه کان اذا را الشباب کله بلا ځوانانو قتل چې د علم د حصول د پار راغلي قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرنا ان نحفظكم الحديث ونوسع لكم في المجالس. نو د دې حدیث رجال ثقات دي وای مرحبا دی په وصیت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته حکم کړی چې تاسو له حدیث دریات کو او تاسو له مجالسو کې فراخي وکړو. د طالب العلم ته مرحبا ویل پکار دی خوشحالي پکار دا زکدا اگر روحانی اولاد وی الله عزتا صلی علماء کی با عمل عالمان دې درنا الله جوړ کی سوق د علم د حصول لپاره راضی نو په زړه باندې بدا خبره تسلیم وای چې زه محتاج مخول تا ا دې رستو د کول ته محتاج دی. د طلباء مبارکي دا وصیت راغله ده د عثمان رضی الله عنه روایت ده دا مونږ ابتدا کی جمعه کې ویلې مو چې کله د درس افتتاح کې دا چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه اخرجه البخاری رحمه الله او باب به تړل باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه اې دې خیرکم کې خطاب امت مسلمه ته ده ورپدی امت کی مزگزارا روجدار د نور نیکو اعمال و اخلاق و خاوندان دی اے وی تاسو د نیکو اعمال و خاوندانو مسلمانانو مومنانو پتاسو کې غوړه سوق دی چې قران زدکو او نور ته خیرو. د عثمان رضی الله عنه نه یو راوی جمعه کې موږ دا غږ ذکر وکړو وې دې یو مجلس او مسجد کې ناستو او قران به خولو د قران خول ګره د دې ترجمه دا تناظره ہے کدا په حفظ ہے کدا دې تجوید ہے زکه د قران د علم انواع دي دا حدیث غټول ته شامل دي وی غورا پتاسو کیا غسوک دے چې قرآن ازدک نور ته وخیلو نو دې ناستو قرآن به خولو چا ورتوي چې علوم خو نورم ډیر دي نو داته دې علم تولې ناشتي وی دې حدیث کې رولم تو عثمان رضی الله عنه دې حدیث نو علامه حافظ ابن حجر رحمه الله وی حافظ الدنیا چې د عثمان رضی الله عنه د دور نه قران خول شروع کړیو د حجاج ابن یوسف د دور پورې نو حافظ سے وایي چې چره د عثمان رضی الله عنه د خلافت ابتدائی حساب کې او د حجاج انتهای حساب کې نو دوا او یا کاله د الله کتاب خلق له خول او سورہ دوا او یا کاله
او کده عثمان رضی الله عنه د خلافت انتهایی صاحب کې او د حجاج ابتدائی صاحب کې نو بیا د وکم سلويخ کال راځي الله دې موږ تاسو لم توفیق راکړي چې دا سډېر عمر د الله د کتاب خادمان جوړ شو او دا د الله د رضا په بنیاد باندې او خيو وګوره دې باندې شکر ادا کوئ تاسو څومره طلباء او طالبات او د عوام راغلي نن د خپل حبيب په مبارکه جواب مونږ دلان درالو خيركم من تعلم القرآن وعلمه وی پتا سټول امت کې غره سوق دي نن په دې غروالي او بهتروالي کې د دې کتاب د نسبت د وجنه الله موږ تاسو مراوستو او الله دې دا نسبت تر اخر سلګو پورې برقرار او دوام او استمرارا اوساتي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده کې وی تعلیم او تعلم د قران يتناول تعلم حروفه وتعلیمها ادا دې تم شامل لې چې د قران حروف زکه ہے او د دې معنا زکه او ہے ورته یو خبره ذهن کې یاد او ساتي علما او بعض اعمال او ته افضل او بعض ته مفضول ویلي او چې کوم کار کې بل لبا سپک نظر باندې نو ګور ځکه چې دې حصہ دا د قران علوم دي څوک ناظره خي څوک تجوید خي څوک حفظ خي او څوک معنا او تفسیر خي وی په دې ټول انواع کې غوړه نوع د قران معنا استکول دي ځکه یې فرمایي فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيله اليه معنا خو مقصود ده او دا لفظ غیته یو وسیله ده نو د قران په علوم کې پټولو کې غوړه علم د دې معنا استکول دي او دې سره سړي کې انقلاب راځي یو ځل ما ته کور کې وي موږ دلته نولا التکیم نو الحمدلله موږ کړه د حفظ پر شوبه موا او د قران شریف ترجمه کېدا نو مال کور کې کور والا وایي چې دا کومه ماشومان حفظ ترازی څومره عمر شو خو بدلیږي نه او دا کومه چې ترجمه کوي نو یو پاره لانی پوره کړی چې تبدیلی راغلی خود دین یوی شعبه ته وګوره پسپک نظر نه ګورای ګنې سړی د تباہی سره مخ لکی مفتی رشید احمد رحمه الله ذکر کړی دی وای کی یو مدرسه کې یو سړی بخاری شریف پڑھاوي چې دا د طلباو د علوم انتها زمون په دې ملک کې دا ابل فلا یو مدرس دے حافظ دے الف باتا خی وای کچری دی بخاری شریف والا پزړه کې رال چې زد دی الف باتا خول والا نغره دکی اخلاص نشتا زدا کار د الله د رضا د پاره نه دی ځکه کدا الف باتا خول نه نو دی بخاری ته بدا څنګه را رسیدو دی په دی بخاری ته چار رسول او کو سوچو کی نو کمال داده چې چا څوک روان ورته کو روان شي اسم اسد برزي دیو جن زموږ د اکابرینو دا طریقہ چې دای به یو په دوره حدیث پڑھاولا بل په ور سره درجه اوله وا چې طلبه روان شي کمال سره چې دیو طالب بنیاد لګي بوټي چې زرغون شي بیا خپل سکي خپل ترقی کوي قاضی شمس الدین صاحب رحمت الله تعالی علیه یوازې په دوره حدیثم پڑھاولا او ور سره به واړه کتابونه به ابتدایي طالبانو لخیر دا چې دارالعلوم دیوبند کې وېدا طریقہ وا چې ماهر او قابل مدرس ته اوله درجه ورکول مونږ چې دا اول به تجربه راشي نو هغه ته واړه والکو نو هغه خراب
ناغه یو کالو چلیږي دو کالو چلیږي چونکی داغه بنیاد لګېدل نه لري بس علم پریزي دیو جنا الله دې تاسو له مدرسې درکې او الله مولوی عالمان کا یو ماهر ترین شخص تباون طلبا سے کوي علامہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله چلوی عالم تیر شوی نو دې اخر کې وی ارمان مې نور سم نه ده خدا ارمان مې ده چې دا وړو طلبا او ته مې دا کتابونه ډېرو نه خیر وام چې د وړو کتابونو مې څه کړي ډېر تدریس په کړي وې نو د دین هر شعبې ته درون نظر باندې قتل د قرآن حکیم دا ترجمه او تفسیر دا افضل د انواع د دې علوم ده دا یو حدیث موږ ذکر کړي د امام مجاهد رحم الله نا روایت سے عن ابن عباس دا امام مجاهد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دے یہ فرمائی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد یو فقیہ هغه چالوي چې د قران او سنت با عمل عالم دی وېدا په شیطان باندې د 1000 عابدین نگران لګي اے عابد هغه چالوي چې درځي روزه ده او ټول شپه الله تعالی په ذکر او اذکار او تلاوت او نوافل وکي نو 1000 عابدین شیطان ته دومره زور نه ور کوي ثمر چې یو با عمل فقيه عالم د تزور ور کوي دا حدیث اگر چې سندن علماء په دې کې کلام کړي امام ترمذی د دې حدیث تخریج کړي باب ما جاء فی فضل الفقه على العباده خو حدیث علماء لیکلي مرعات المفاتيح کې وایي پرود دې ذکر شوی چې دا مشکا شریف کله شرح دا او دا سندي کلام زمون په دې ملک کې ډېر کم دی د سندي کلام کړي دی وی فقيه واحد دا د مشکا شریف حدیث هم دی او دې کې د واحد لفظ نظر راغلی ګوره د کتاب کې مفاتې دی خدا ورسره لیکي فقيه واحد دا کاتب نه پاتې دی فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله ذی فرمائی واخرجه ايضا البيهقي كلهم من روایت روح ابن جناح او روح ابن جناح ضعیف راوی دے نفل حدیث ضعیف تردی چې بعض ورته حدیث منکر ویلی امام طبرانی په اوسط کې امام دارقطنی دا حدیث ذکر کړي دا ابو هريره رضی الله عنه نے مرفوعا نو سنده ضعيف وله شواهد اسانيدها ضعيفه وإذا حدیث سند ضعیف ده خودی ته شواهد دي د شواهد او اسانید ضعیف دي خو په مقاصد کې وای چې اسانید د دې حدیث اگر چې ضعیف راغلي دي خو باز لره مضبوطوي
نو د حدیث د پارس اصل شتا چې یو با عمل عالم په شیطان باندې د زر عابدین نگران دی او دا مسله اول جلد کې 321 صفحه کې مرعات المفاتیح رحم مصنف رحمه الله دی حدیث باندې سندی کلام کړي وګوره یو عالم دین استاد ماشاءالله چې راغلی نو د عابدین په ځای تاسو ماشاءالله فقها جوړي گئی چې قران زده کوي د دې علم نصیب شي ابي حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده کې وایي چې دی وړو شیاطین او ابلیس ته وي خپل مشر تراجم شو چې سدي چې د عابد په مرګ ته دومره نه خوشاليږي څومره چې د عالم په مرګ خوشاليږي نو ابلیس ورته وی عابد سل کال عبادت کی خو یو ځل باندې ز گمراه کوم او خطا کوم او عالم پخپل مکرونو نشم دوکا کوله به ورته راځي چې یو تجربه سره درلې شی وکړم و یو عابد ناس تو عبادت کولو ابلیس ورته د انسان په شکل کې راغی او ورته یو مسلې ته پوښتنه نکو و ی الله قادر دی چې دا ټول دنیا په یو وګي کې را بند کړي نو عابد چې غرونو اسمانونو ته وکړه لګای دی وکړه لا سره چپ شو دا الله په قدرت کې شک راغی الله قادر دی کوي چې کون فیکون ټول دنیا په پاګای کې سکړي را بند کړي وي نو عابد ته وی الله قادر دی چې دا ټول دنیا په یو وګي کې را بند کړي ناغه د اسمان او د غرونو د زمکې د غټوالي ته وکتل او د اگئی وړوکوالي ته وکتل قدرت خداوندی کی شکمن شو وی ورته وګوره څومره عبادت کړو په یو سات کې به سکو سره مې زه ته رسول بیا راغی او عالم ویناستو عالم ناس تو شاګردانو سره خوش طبیعتیم کولا ځنی وخت لباو سره خوش طبیعتی کول دې ته وایي مزاح یو ټوکی دی یو مزاح دی ټوکو نه شریعت کې منع راغلی بلکې قران حکیم ټوکو کوونکو ته جاهلان ویلي رسوا والا پارا کتاب ستراشی موسی علیہ السلام ته قوم وی آیتم پوری ټوکی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین ټوکې خود جاهلانو کار دی او زه د جاهلانو جوړېدو نه د الله په ذات پناهي غواړم یو مزاح دی تاسو له حدیثو کې براشي مستقل بابي باب مزاح النبي صلی الله علیه وسلم د الله حبیب خوش طبیعتی کړي انس رضی الله عنه له کله आवाज ورکوي د دوه غوګونو خاوند دا ناسي مرسوم د دوه غوګونو خاوند دی یو صحابي راغله ما ته وسورلی راکې وې د اوخه په بچي باندې سورو وګوره که غټو خم نه دا د اوخه بچي نه کنه ناغوي کې وړو کې ورته بچي راکې ورته قربان ته په دې وړو کې بچي سکو دا الله حبيب ورته دې غټ اوخله رچا سي ګولې دې دوخه نه ځکېدلې ابو ډای ته وي ته جنت لنه زنا په جڑا شو نو بوډا ته په پامسا جنت روان دي د جنت راتلو څه په دوګال ته بده زواج وی هر جنتی نارینه زنانه با د 33 سال درې شو کال وای د آدم علیه السلام قد شپېته غزو هر جنتی بسوره کدوی شپېته غزکت به اوس وګوره غزلا او یو نیم غزلا خبره چې په قیامت پورې صبره په کبیره روانه ده د هر جنتی قد بسوی شپېته غزا ذته وی مزاح النبی صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها نبی علیہ السلام سره خبره مبرک کړی دی چې ابوبکر رضی الله عنه راغی او ورته غوسه شو چې ټول نبی علیہ السلام سره داسې تیز خبره کې دای د والو کوشش کو د الله حبیب د بچکولو کوشش کو
رجالان ولې څنګه غسړي خطواله خو بچ پکې نو سره خو نه خو والد محترم وو دي ته وی مزاح النبي صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت کې دا شی نشته تاسو له حدیثو کې وراشي وای نبی رسول الله مناسو صحابه وي او بل سردا سے خبرې کولی چې خندل به الله حبیب په غب نکول من کول نه ایبم تبسم فرمایلو ایبم سوکو نو عالم ناس ته د شاګردانو سره او خوش طبیعتی ور سره کوي نو شیطان ورته وی هل يقدر ربك ان يجعل الدنيا في جوف بيضة آیا ستارب قادر دے چې دنیا اگئی کی را بند کی قال نعم ورته یو کنه قالوا كيف قال يقول كن فيكون وی مبشر شبا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون شیطان وګورئ تاسو د خوش طبیعتیم کوي ما خبره لري توجه نه کا خبره لټوله سکا تس نسکا نو عالم یوزر شیخ سفزان سره مدرس ګرځول الله دې غری کی رحمت کی شیخ الحدیث مولانا سید محمد حسن جان رحمت الله تعالی علیه دې کې اوسړه امیرا خوب لیدلو دا ناظم ابن نور دا شي خلق ناس او عالمان نو دوی ولوي دا غوتا عجیب خوب لیدل نو چاولا ویجب دی نه لیګو چا پکې وی ریوند لګي بشرانو لولې دغه عجیب خوب لیدل بس سړی تیار کړو درنګو کو ساتو چرته لیګلو دې کې شیخ صاحب راغی دا سوکته ایو زه سره خوب دی وسا منځونه کا خوب دی لیدلې څه چلو خوب دی ټول خلک خوب نه ویني بس سره رخصت کو غنې دی کیسه جوړولا وسا منځونه کا خوب دی څه چلو خوب دی ولیدو ټول خلک تشبیه خوبونه نه ویني چې خوب دی ولیدو اوس به کچلته بدلیږي بس سره وشلو نو غنې به چې سوره فتنه جوړولا نګور عالم وی الله دې تاسو ټول با عمله عالمان جوړ کی مراتب د علم سلور دي وای په دې باندې تکمیل د علم کیږي علم کمال ترسيږي حافظ ابن قیم رحمه الله وای په مفتاح دار السعاده کې سلور خبرې چې چا کې راشي بس د علم کمال ته ورسېدو یو حق په جندل کا عقیده دا کا عمل چې حق څه شی دی دویم په حق باندې عمل کول او دریم دا حق نور خلق ته رسول او سلورم د دې حق په تعلیم او تعلم کې تکالیف برداشت کول دې سلور مراتب باندې انسان کمال ترسي ماشاءالله تاسو دې مرحلو کې روان یې حق په جندل په حق عمل کول حق نور خلق ته رسول او د لاره د مشقتونو دا وي حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی وي د جنت نګیر چا پیرا ګوردا سي پردي لګي دي چې په طبيعت بوج او مشقت راوړي او د جنت د اور نګیر چا پیرا خواهشات دي ستاړه منی تعالی خون درکې او چې دا یو پرده د ماته ک نور لنیږي شي ړه دی غواړي او د جنت نګیر چا پیر داسې شي چې تاسو په طبيعت بوج راولي حفت الجنه بالمکاره دغه مشقتونه تکالیف برداشت کول لوګي تندې دا برداشت کول دا سلور واړه مراتب الله په دې مختصر صورت کې ذکر کړي سوره عصر ادا د قران معجزه تاسو مخ کې ماوي الله قادر دی اې دې په لګوري قران یو څومره بحر عمیق دی خدا ټول قران په سوره عصر کې را جمع کړي زموږ علماء لیکلي ک ټول کتاب الله نه وي
نو سوره عصرم هغه کار کولو کوم چې ټول قران ذکر کړي. امام شافعی رحمه الله وی لو فکر الناس كلهم في هذه السوره لكفتهم. وای که خلق دې مختصر صورت کې سوچ وکړو نو دا ورته ډېر دی. سوره عصر کې چا سوچ وکړو نو دا ورته سره دا یو جامع صورت اور صبح وایو مسلمۃ الکذاب دا الله د حبیب په زمانہ کې د نبوت داوا کړی و. عمرو ابن العاص رضی الله عنه د مسلمۃ الکذاب سره دوستی و او دغه وخت د کفر په حال کې دی. نو عمرو ابن العاص رضی الله عنه لاړ دی د مسلمۃ الکذاب سره ملمره نا ورته وي ته شراتلی په مکه مکرمه کې چې د پیغمبر دغه باندې څه نازل شو نو د کفر په حال کې ویره او مختصر صورت خو ډېر جامع صورت ده. سوره عصر ورته وي ایګور کافرم وای مختصر صورت ده خو جامع صورت ده. ناغوی سرکته کو د سوچ کوله غم سره عربي جوړه کا اورته په مام یو صورت نازل شوه نو عربي ورته بیا عمر رضی الله عنه کیف ترى یا عمر زما دې بارکه څنګه وینا ورته والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب او قسم بالله زه دې پیژنم دروغ جن ک خلق دې دوک کړي دروغ وې ا د دروغ دې عربي جوړه کا د بشر کلام د کلام الله مقابله کله کولې شي. وګوره دې صورت کې دا سرور مراتب دي. حق په جندل حق باندې عمل کول حق نور خلق ته رسول او د دې په تعلیم او تعلم کې تکالیف برداشت کول. دا سلور واړه مراتب په دې صورت کې الٰه العالمین ذکر کړی دي. ربای دې علم په حصول به صبر کوي. علم په دې لار کې ډېر ازغی دي ډېر لوګي دي ډېر تند دي. د استاد رټل دي د یو قانون قاعده د لاندې ځان راوستل دي. دیو جن طالب العلم به الله دنه لوی سړی جوړي چې دې د مدرسې د قواعد او پابند شي. مال سو حاضری پکار دا دیو جن موږ طالبانو باندې دا لازمو تاسو غلامي دی راغلي چې د ماهام د مزنا پاو مخ کې ودی مدرسه کې چې جمع ته لاړه نشي. بیگام ما قتل د څو پاس وطن راځي موږ ور چکرې سره نه ساتو وامره یو سو پکار دی خوشي سم پکار دی. دا چې باندې چې تاسو یو چې زئی چتا نو تاسو بکوي. ځینې وخت تاسو والد تاسو رور سوکراشي تاسو پته باندې چې سړی چلته لاړو باقاعده کچرته نو زئی نو اجازه بغواړي. ما خام نفس ګور سم د سیز موږ د طلباء کرام وسوي دا غي حاضری اما دې ته وی دي چې ما خام شو غیر حاضری نو تاسو ټول د ټلیفون نمبر دی بیا مو والد لوي چې بای سړی کو رښتا نه سړی به ال جوړیږي چې د آداب او خیال وساتي. د کوم سړي ژوندۍ چې د یو ترتیب مطابق شو الله دغه سړی جوړای. دا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه بارکه راغلی وې د ځان له ژوندۍ او ترتیب جوړ کړو چې دا د خلکو سره د ملاقات وخت دی دا د عبادت او تلاوت وخت دی وې شپېتو کالو پورې پدې کې فرق نور راغلی. اجي چا نه د خبرو د ټیم وخت شته ان د غب شپ نه د مطالعه هغه ژوندۍ کې خیر او برکت دی. ځان له ترتیب جوړ کړي دی وخت کې وزدا کو دی وخت کې وزدا کو د چا ژوند چې دی یو ترتیب مطابق راغی نو زما عزت مندو هغه ژوند کې الله خیر او برکت اچي. ما ذکر نه پستا سره بس وګټه دې هغه کې چې ضرورت ني بازارونو کې مگر ځای سړي بازار کې مگر چې ضرورت ني بازار لزا ته خو مثال په تور دا شوي چې ټول د ناس کوم ګرځم صحرا کې وګرځا
بازار خود منکراتو زیده هلته به نظر غلط استعمالیږي او وګونه به غلط استعمالیږي او د نن زمانه طالبانو باندې بازارونه آبادی د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله تعالی علیه المهاجر المدنی دا غي وجيب واقعا دا او وی زه د کورنا مدرسې ته ځم او څه دې خلکو بابرکت ژوندو نو ایمان کور نه دا مقرر کړی چې د مدرسې پورې به دومره تلاوت کوم دومره ذکر وکړو ځینې وګوره کته وی چې پټی لازم خو نن د ما پټی له نیمه غنټه او غنټه ما ځل د زب درود شریف وا ته چې کور نه روزي اول به سو ګوري چې څوک سره مرګره دي شي ما خو نن ویلي چې درود شریف وا مده هغه ځای پورې خبرې کوي یو وای زما خپل وظیفه ده چې دا د کور نه تر مدرسې پورې سکوم پورا کوم وای کله بازار کې خلک راغون وي نو وای زه وام چې څه چل شي څه تکلیف پر رسیدلې خلکو لا نو وای زه تاسو کوم دکاندار نه چې دا څه چل دی وای چې زه خو یې خپل دکان کې لګیم کساب نه چې تاسو کوم وای ما خپل غوخه خرڅولا هیڅ چاله وای پته دی وای دې کې طالب مخې لراشي وی هغه لوام دا څه چللې وی هغه د اول نه تر اخره پورې ټول واقعیا ذکر کی چې دا د ابتدا او د انتها د دې زمانه طالب دی بھائی نو بیا چې فارغ شي نو یا په منبر کنځلې کې نه د شامړې پرې خو نه د چاجوند کاغذ دکړي سن دي کنا قسم دې کې چای لمز دکړي او تا قران زده کو تفسیر دی وکړو ته نور خبرو لسم نه نو دا کنځلې هغه څوکۍ د خلکو مړي او ژوندۍ هغه څوک روباسي چې هغه تفسیر نه کتل کړه او یو ځل یو مولا په تقریر کې ته شي خنداګانې او کنځلې کولې نو چالوي ما تقریر لچرته کتاب نه کتلې دوی چاوالې ستاسو خبرې کتاب کې شته نو څه به کتلې بھائی اوس دا چې تفسیر وشته چې راته کومې کنځلې کې دې پکې لیکلي خنداګانې کې دا خو چې د الله او د رسول او د دین څخه خبره غیله به تفسیر وګوري نو سبب یا مناظره کوي یا یو ډله جوړه یې څوک را په مخه کړي او ټول دنیا ته ذهني اذیت کړه دیو جن ګور دو قسمه عالمان جوړيږي تاسو له حدیثو کې راشي وای خیرهم خيار العلماء د زمکه د پاسه او د اسمان د لاندې غوړه سوق دي غوړه علما وشرهم شرار العلماء د اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه ناکار علما دای کی به فتنه د نګي او دای کی به بار کیږي ولې هغه علم نه کړي نو هغه آداب او خیال نه ساتلې د آداب او خیال نه ساتلې نو هغه ته بس خیر ملاو شي نو خواري وکوي مهنت وکوي د خپل وخت قدردانی وکوي کله وخت قدر موکو نو الله مسدې وی اشخاص در جوړ کړي موږ به د خپل شیخ رحم الله نه اوریدل شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده د حضرت سے بارک بیوی حسین رضی رحمت الله علیه وې دومره وخت به نه ځای کول وې کاری ته په پیچ نه کنا وې کله دې از غیب مات شنو درېدو بنا خپه به راخکا چې دې درېدو باندې می وخت ځای کی د کاری از غیب خطرناک وي کخپکه به د کاریزی از غیب مات شون ولا بودریدنا وی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله ډیر بخفاو چې بیت الخلا له وردن نشي دا وخت را نه ضایع کیږي د تلاوت کول شم د ذکر کول شم دی وخت پسې سو اوبای نو داسې کتابونو لیکلي وی یو حافظ ته وی چې بیت الخلا له وردن نشم ته پته تلاوت کوا کول نشم نو اورې دې خوشم کنا ور دومره وخت دی خلکو ضایع کړي لري د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه بارک راغلی دام د خپل دور یو عظیم با عمل او د علم خزانه وا وې دې بیت الخلا وردن نشم نو زوم دا وخت خو نه ذکر دی نه د عبادت او تلاوت ته سبق نو وې خپل قضای حاجتم کوم او ورسره غ بیت الخلا او لوټم صفا کم وام چې د دې په صفا کېدو په بل وخلګي راشه چې دا وخت څه شي قسم دې کده وخت پته ولګي دا چې دا څومره قیمتي دی
نو یو منټ به بادشاہانو په اربونو روپو غسته وي یو منټ کوم ملاوي دي چې په کې توبه وباسي ایمان راړي سمره خلکو به تمنا کړي او یاد ساتي دا عمر ډېر کې دین په لوی قیمتي سي ستا په دې عمر الله ملاويږي او په دې الله ناراضه کیږي نو په کوم شي چې الله ملاويږي مالک ملاويږي دا غي قیمتي شي ستا کدا عمر په جنو د دې قدر دی او په جندو نو تا ته به مالک او خالق ملاو شي ستا به الله سره یو خصوصي تعلق جوړ شي زموږ اصول کې نن بل بحث ته البحث الاول فی آداب القرآن ګور ادب چې کله د باب کرومن شي ادوبا یادوبو نو دا په معنا د خيارتیا او د صاحب ادب جوړېدو راځي لك عرب وی ادب الرجل حسنت اخلاقه او کله کدا ادب یادبو د باب سوره بنشي نو په معنا د طعام تیارول راځي لك الادب دعاء الناس الى الطعام او رب وی ادب الرجل صنع مادبتن دعوت تیار کو او ادب القوم دعاهم الى طعامه نو کله چې دا د باب کرمن شي نو ادب الرجل حسنت اخلاقه وعاداته د قران حکیم ګڼ آداب دي هغه آداب امام سیوطی رحم الله په اتقان کې راجمع کړی دي و یو ادب ده د قران ډېر تلاوت کول د قران شریف سره ادب ده ډېر تلاوت کول مخ را خلونا الله لتوفیق راکړي چراوایلو الله د مؤمنانو مبارک تعریف کوي وَيَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ لُلِي آیاتنا د الله فوقات د شپې کې ډېر تلاوت د قران د آداب لري صحیح ہے نو کې ابن عمر رضی الله عنه حدیث تاسو اوریدلو چې وی د الله حبیب فرمایلا حسد الا فی اثنتين پس خیدل او زیریدل نشته مگر دو کسانو ته رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار یو سړی ته الله د قران علم او حفظ ورکړي ا دې د شپې او د ورځې په اوقاتو کې پاغي ودريږي او لړيه او ترمذی شریف کې ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده وَمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا چا چې یو حرف لستون لس نیکي ورکای لس نیکي په یو حرف ملاويږي دا حرف ډېر تلاوت کوي مسجد تراشی بس تحیۃ المسجد بو کی بیا قرآن راوالي زموږ پښتانه ول راځي دا درالو بیا غم شپ لګاوه وای ځان د خبرو نړیرو ساتي مسجد کې ادا سم کوي باندې سره خبرېم کوي چې څوک کار کوي هغه سره کې تاسو لکه تاسو مدرسه کې قاریان سبق مخای نو کته ور لګلاړي نو بس هغه یو 2 غنټې د پڑھائی ټیم دی اب ته خبرې وکړو دیو جنا مدرس کده حفظ کله کله موبایل راوالي ماړو خپای ځکه یو بل سبق اور یو بل موبایل نیولې نو د حافظ غلطی روي دسته قران داغه کچ پاتې شو
نو خبرې مکوي او کار والا د کار مو باسه په دې په خبره وای د قران هیرول دی علماء لیکلي گناه کبیره ده لکه امام نووي دی حدیث کې اگر چې سندي کلام دی خو اهل علم لیکلي قران شریف بلا عذر هیرول دا کبیره گناه ده الله حبیب او ابو داود شریف حدیث ده عرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران او آیه اوتیها رجل ثم نسیها وای په ما د امت گناهونه پیش کړې شو نو ما د دې لوی ګناهونه لیدا چې یو سورته او آیات چاته د الله ور یاد کړي دي او د غفلت د وجه نه هیر کو وګوره بعض حافظان دا سی وی چې حفظ وکړو نو به راخلی د نو هیر شي دیو جن وګوره سمجھدار خلک چې څوک حافظ جوړ شي وې دعا ورته کوي جو سره سنبال کی شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه وی وی قران یادول او دې سنبالول دا سی لکه څوک چې د اوس په چړی چی ابای پس پیله ګیره باندې قران اورول ماته یو ځل وی بچي وی کنه اورم هيري ګرانا کنه اورم نسکی هيري ګرانا او ور د وخت قدر چې چاو پیژندو ای فرمایل چې ما قران نو یاد کړي وی مدینه منوره کې چې نو ساری بد مزن پس طالبانو خوب کولو وی ما ودا حکیمتی ټیم دی وی ما په قران یاد کو اوای ور د وخت قدر چې چاو پیژندو نو قران سنبالول او سنباليږي والے چې دا بار وخلولې زمون حافظان بیان راخلي دیو جنبا یو ځل یو عالم دی کوهات کې چون کې مون د علاقه کې وخت تر کړي چمبای یو کله دی اټول پکې تبلیغیان دی یو مدرسه ده پکې یو نیک عالم دی پکې ناغه سالانه جلسې د زبوتله یو ځل مو سره براتلو یو ځل ویلې مدرسه دې څنګه را ویني په چړولو پويګه باندې په بندولو پويګه مېدا ولې وی د سلو نشپکو شلو نه زیات ورکه کړي د زمره وی وی حافظان په کلی کې جوړ وای چا سره غړې ځای کړي چا ګیرا غړې ځای کړي څوک ټول رسلو به کوي قرآن یاد دی وګوره تاسو ورو صبر خواري وشو تا باندې د امت صبر پیسې ولګېږي دا مدرس چې تنخالي په دې تنخوا کې زورګونه خلک دي چا 1 روپۍ ورکړي چا 10 ورکړي تا د پاره ګور پر لکونو کروڑونو مدرسه جوړه شوې وا تا د پاره یو مدرسو اتا سلور پنځه کال خواریو کا او هغه دې هیر کو د څومره خلکو لاس به او استاب غریوان وی پرز د قیامت والے تا الله یو دمر لوی مرتبه ته ورسول او هغه دې پرې خو د بعض حافظانو دا طریقه وی چې هغه بدعملی طرف تلار شي دارنګه حدیث کې راغلی من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامه اجزم چا چې قران حکیم ولستو به هیر کو بلا سبب شرعي نو الله سره چې ملاو شي نو د بدن بسوی اجزم مجزوم بي لکه جزام بیماری کې څنګه دا بدن ریجی دارنګه بخاری شریف حدیث ته الله حبیب وی د قران خبر اخلی فوالذی نفس محمد بيده صلی الله علیه و آله وسلم له اشد تفلتا من الابل في عقلها وی د قران خبر اخلی زما د پاغ ذات قسمی چې روح د محمد رسول الله علیه السلام دا غی پلاسو کړي وی دوه ګوړه چې د پران سره غي د سیوا د سینې نه تختی نګور قران کچا یاد کړي نګور لوی نعمت ته زموږ استاد محترمو الله دې قبر د نور نه ډک کی دا ابتدایي کتابونه ور سره موږ ویلو ډېر نیک انسانو ډېر پریشان وو اوس کوئی بچی دی د مردان کې بیا په ډېر راحتونه الله را وستل مال یو ځل پټوي چالوایا ما سره ډېر مینه و
وی زما دې پریشانو سبب دا دی ما قرآن شریف یاد کړو هیر کړی مې دی وګورئ چې یاد کو هیر دې کو د داسې پریشانو سره به مخې نشي نو یو ادب دا د دارنګ مستحب دی او دس د قرآن د لستو د پاره لانه افضل الاذکار په اذکارو کې غوړه ذکر سره او دا مستحب نه دي چې په یاد وې اوس لکه مون قرآن ناغسه به خو او دس فرض دی په خبره ځان د مسلې په مرتبه پوي ک په یاد وی قرآن نه راخلي نو د قرآن د یاد ویلو د پارم او دس مستحب دی او کرا خلی او لاس په دې لګي نو بیا خو سره یا خو فرض دی وای مسنون دی چې په یو پاک ځای کې قرآن لولي غره پکې مسجد دی او دا مسنون دی چې سړی مسواک استعمال کی ها بھائی اې د مسواک د پاره ډېر ځایو نه اباز عوامو داسې چې مسواک چرته یې شي یا بیت الخلا کی یا د سونو ځکه تاسو کې چا سره مسواک شته ها بھائی دا نور مسواک نه وي چې سره جیب کې نه ها بھائی ځکه ور تلاوت چې کې دې نمخ کې مسواک دی مزل چودري کې مسواک دی د باز صحابه مبارک راغلي وې چې مزل راتل نو مسواک په دې کې ځای دی په لګوریا مسواک په دې کې ځای ځکه د کور ته چې د نکېږي نو مسواک دی اباز اهل علم یو عجیب واقعا ذکر کړي وې د قران د پارول مسواک وال مستحب دي دا ملائک د قران د تلاوت او د درس په وخت کې جمع کیږي او د الله د کتاب سره د دومره مینه ده وې د قاری ته نزدیکیږي بعض روایتو کې راغلي وې د قاری د خلی د پاسه خلکی دي د ملائکو د بدګویۍ نه ډېر لوی نفرت ده نو که چرستا د خلی نه بوېږي او قرانم لولي بل داستا خله د قران د لستو لار ده نو د کلام الله د پاره خلف مسواک باندې پاکول دا یو سنت طریقه ده ادا یو مسله خلق غره چې زنانو له غره مسواک شتا نو دا یو مسله وکړه یې له دردا سره چې دا تقسیم چا کړي زنانه هم څه کوي زنانه ول مسواک سنت طریقه ده اوس اکثر زنانه مسواک نه پیژني مولا ولا تقسیم کړي وای دا دردا سره اوای نو لکه څنګه نارینو د فارم مسواک سنت دي دا څه دي زنانو د فارم سنت طریقه ده او دا مشکات په درس کې موږ تفصیل په کړه چې څومره صحابياتو چې په مسواک استعمالولو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها مسنون دې چې د تلاوت نمخ کې تعوذ وې دا موږ د درس ابتدا کې وایو چې تعوذ د بازي پنيز واجب دی بازي ورته مستحب او سنت وای قران د لسو اراده ولري نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوي او قران پارام رام لستل دا مسنون دی ورتل القرآن ترتیلا او مسنون دی چې قران تدبر سره ولولي سوچ فکر سره ځکه د قران د لستو مقصد اعظم سره چې ځان په سره پوهه کی دارنګي مستحب د جړه د قران د لستو سره اکه جړه نه درځوي په زور جړه راولي لمن لا يقدر عليه چې څوک په قادر دي ادا یو مسله لګور مسکی ک جړه چاله ورشي د تباکی ذکر نه راغله مسکم د جړه صفت راغله الله سوره بنی اسرائیل اخر کې وای ويخرون للاذقان يبكون وَإِذَا مُؤْمِنَانَ اللَّهَ تَفْرِيُوزِ پمخنو او جاړي د قران د لسو په وخت کې جړه سره دا یو مسنون عمل د نبی رسول الله خپل جړلې
صحیحین حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن لستو او سورہ نساء لستدی آیات تا چور سیدو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا سحال بی چی پہر امت بخبل پیغمبر د گواہی د پار پیش کلیشی او تاسو پخبل امت د گواہی د پار راشی نو د الله پیغمبر صحابی ته وی حسبک الان پس اس نور بلولا وی جماو قتل فیضا عیناه تزرفان دسترگو مبارکون اخ کی روانی وی دارنگی سنت تے چی آواز خیستا کی حدیث دے زین القرآن بأصواتکم خیستا کئی قرآن پخبل خیستا و آوازون بانے او لفظ دے امام دارمی رحمہ اللہ پنیز دارے حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا خیسته کئی قرآن پخپل آوازونو آواز خیسته قرآن تا نورم حسن سیوا کئی دارنگی دا مسئلہ رسول روانه دا امام سیوطی رحم اللہ داوی چی وقت نیول ورطا مسنون دی خبر اتر بنکے شور بنکے اللہ وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مسنون دا دی کې دا ائمه اختلاف دی د سجدي آیات دی واوریدو نو سجده مسنون دا عام علماء وی د احناف په نسبت سجده د تلاوت د واجباتو نه دا د واجباتو نه دا ذکر امام سیوطی رحمت الله علیه نور ذکر کړي موږ نور اصول کتابونو کې ذکر کړیو او جون کې هغه مسلې کې ضعف او دی وجندي اصول کې مونږ ذکر کړي e بازي ګوره د موږ مخکې اصول کې دادي چې د سوره دوحا نه د اخره پورې د سوره دوحا نه د اخره پورې تکبیر ویل خو اهل علم لیکلي د تکبیر بارکه روایت صحیح دي ثابت لکه ختم کی تاسو وایي د سوره دوحا نه پس الله اکبر وایي بیا وایي بسم الله الرحمن الرحیم ادا مثلا د چسوک دا تکبیر په اول کې وایي څوک د صورت په اختتام کې وایي خو احادیث په دې باب کې ضعیف راغلي دا ثابت نه دي نو کوشش دا کوي چې د ختم دی اخیرو سوراتونو کې عام د قرا او حافظان او صاحبانو طریقه د تکبیر ویل خو دلیل په نشتا کتابونو ذکر کړي ابن کثیر مو یو ضعیف حدیث ده یو ضعیف حدیث ده دارنګه د ختم نفس دعا کول دا مسنونه طریقه نه حرمین شریفینو کې چې قاریان طالب ور سره ختم کړي نو مرګري راجم کی نور قرام راجم شي وګد دعا وکي اگر د محمد عیسی احمد کې ختم ونه دعا را لګري او باز مرګرو ورېدلی اگر زموږ مدینه منوره کې اب چې راته چې مارا واستي ختمو دا غزه قرا راجم کی نو ګور ختم وشي سو راجم کول لکه یو مرفوع حدیث ته وای من ختم القرآن فله دعوه مستجابه چا چې قرآن ختم کو د لپاره دعا الله قبلای نو د دعا د قبلې دو په مقاماتو کې یو سره موږ د دعا کتاب لیکل دا غي ابتدا کې دا چې کم کم اوقاتو کې دعاګانې قبلې دا ضروري خبره ده چې مسلمان لپاره ګور د اذان اقامت په منځ کې دعا نه رد کیږي پېشمنی عاصم ګوتې یو بھائی طالبان ډېر پېشمنی ته را پاسیا بھائی او یو پیر مرید له وظیفه ور کړو
ونور خطو پوری بچا سره خبرې نه کینا غوې دا خدای عمل لاندې راغلی وې ځاسي بودی تبای ته تهجد وخت کې هم تاسو عظیم شيو ودی دا وخت کې مالک اوازونه کوي بهترین وخت د دعا قبلې دو سره الله کما یلیق بجلاله د شپې په اخر کې اسمان د دنیا ته نزول فرمایي او هل من سائل سوک سوال کون کې شته چې جوړې د خیر نه ډکه سو ګناهګار شته چې توبه وباسي معافي کم سو بیمار شته چې شفا را نو غواړي زول شفا ورکم دا د سبا را خطو پوری د رب العالمین د طرف نه دا اعلانونه کیږي دا خو امام سیوطی او د علماء کرام او د قران او حدیث پرانا کې د آداب ذکر کړي ځنه آداب قران په خپل ذکر کړي لکه وګورئ تاسو سوره اعراف نهم پارکه یعنی آداب د قران د ذکرې نهم پارکه سوره اعراف وګورئ آیات دې 200 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَّ لُسْتِشِ قُرْآنِ حَكِيمٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نو در رب د طرفنا امر دی وی دیتا وګونی سي وانسیتو چپ شید نور خبرنا د نور اذکارنا لعلکم ترحمون زید پارچ پتا سو رحم کړي شي ادا خصوصی رحم دے قرآن تا دی غگونیو نو دی ایمان او د هدایت لار بالا پرانزی د جوان مقصد بدر تزرکی واچئی نګور آداب د قرآن سری چلوسته شي غوږ بنسی او چپ پئ او د دې آیات مبارکي علماو ذکر کړی دي سو کوئی د آیات د موزو د خطبه مبارکي دي د جمعې فرض امام خطبه کې قران وای فاستمعوا له وانصتوا امام قرات وای جهرا فاستمعوا له وانصتوا بعض علماء عموم دي خطبه دا مزد یا د مزنبار دي خو چې قران لسته شي وګني ول ورته ضروری او لازم دي خو مسله کې د سلف او اختلاف شته امام ابن کثیر د آیات په تفسیر کې د سلف او صحابه او اقوال ذکر کړي وې تلاوت کې دوی او دو صحابه سوي د چا ورته آیات وي هغه ورته ای ورله د مبارک وي واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ځکه بعض اوقاتو کې دا شي چې تاسو سپیکر لګولې نو ټول خلک د دکاندار د دکان نه کوي وتاله به هو کې شي اوای کور کې وزنانه څه نه کوي یو داسې لکه موږ تاسو د تناش اوس دې ظاهره کې څو خبرې کوي موږ تلاوت کوو نو خبره نه ده دیو چې د سپیکر دا استعمال دا د اندازې مطابق پکار دی زه په خپل د عام لو سپیکر قائل لب دې سره zarar خلکو لډیر دی اوبای الله مو انوري عالمان کا خدا ډېر سپیکر بارانه سره دا به استعمال وای دې zarar ډېر دې ځکه دې وخبازي بیماری کور کې نو ډاکټر ولوي دې شور خنره نو زنانه ته خبرې کوي په اشاره کوي ماشوم هم سنبال کړي دې کې د مولا نمبر راغلی د سپیکر را ورخته هغه ټول پرې دی ولا ګډ وډ کو بای ماشوم هم سنبال کړي ازنانم په اشارو خبرې کوي د مولا نمبر راغی نو د چراغ وځه پریز مریض ټول سکو نو zarar د دې سره zarar د دې ډېر دی
دیو جره کوشش دا کوي هغه څوک شوق لري چې مې کور کې زنانه اوري نو دې نه ولې سپیکر پوسه کړه تار خرچه مرچاو کا ها ستا کور کې به आवाज لګېدلې او هغه سپیکر کې بد دی او کولاوي عام د سپیکر zarar سره په دې کور کې به خلک زنانه به موس کوي فرض اتا ول سپیکر لګولې ادا سار لا تر ما سودانه پوری درس کې یا بعضی پکې نور سینې وسیلې ناتونه پکې ولګي نو بوسته شو کولې شي زه خو نشم کولای تاسو نه نیم خبره وای نو دخل سپیکر لګول خو سپر خلکو له خیره وکي ځکه امو شروع کی به په ګډ وړ کو به شروع کی الته ولا جولای وړولې نو سپیکر والا غره دي خیرونم ترقی نشي کوله لکه استعمال پکار دې چې سوي په اندازې باندې وي دا چې آیات وګورئ سوره احقاف کې مراغله یو ځل کچا آداب سره قران ته وګونیو نو مسله بټول حل شي شپږشتمه پارا کې سوره احقاف راځي او داغي آیات مبارکه وګورئ یو کم دیرشم نمبر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا يَاد کاغ وخت را متوجی کړیو مونږه إِلَيْكَ تاسو ته حبیبا نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ سکسان د پیریانو نا يستمعون القرآن وغني ولوغي قرآن تام دا الله حبیب سو کې عکاس تلاړو بازار التپ لار کې وادي نخله مقام راځي دا د مکه مکرمه او د طائف په منځ کې او ورو کې غونډه کړي دي وادي نخله اوس په کې سو کوسيږي نه عربو بازی کلی دا سوی چې سموده پسې بریزي بل ځای له لاړ شي وادي نخله کې کورونه شته خو اوس پکې څوک اوسېږي نه نو د نصیبین مقام سپیریان راغلي او دا یا وکسانو یا نه کسانو دغه ځای کې د الله حبیب د سبا په موس کې قران لوستو د ډېر پاداب سره وورېدو دا د طائف او د مکه مکرمه په منځ کې چې خو سبوډم نه دی لګېدلې سبوډم نه دی لګېدلې موږ د طائف نه راتلو ابشر بشیر سره دا غوې مو خپل جامع روز کې دلته وادي نخله را داغه ته معلومه سبوډ موډنو نو وادي نخله یو سو کورونه دی وړو کې غونډه کړي ده او دې کې هغه تاریخي واقعات چې دلته وی و اذ صرفنا الیک یاد کا وخت را متوجی کړیو مونږ الیک تاسو ته نفر من الجن سکسان د پیریانو نا یستمعون القرآن وغنی ولوغی قرآن تا فلما حضروا ورکل چې حاضر شوی دی تلاوت دی کتاب تا قالو دی پیریانو یو بل تویلی انسویتو چپشی ګور یو ځل قران او اورید والله ورته د ایمان توفیق ورکو او قران زړه تور دن شو او د دین د دین مبلغین او داعیان جوړ شول فلما قضیا هر کله چې پورا کړه شو تلاوت د قران ولو الى قومهم منذرین واپس لاړو خپل قوم تا ير ورکون کی دو وقت دی ول اور دې کې استماع ذکر کسي ذکر کړ یو سماع دا یو استماع دا دلته سماع نوې باب
افتعال یو خاصه د طلب ابا ایسو خاصه ده یستمعون د اوریدو طلب ده او د دې اوریدو د طلب د پاره کار جوټی کړي پوری پریخه پټه پریخه دکانې پریخه نو ټول وادي د سره دی یو سماع ده لکه ز دکانم کوم او د عالم قران می اوریدو ګوډم کوم پټی کې یا کور کې سړي تکیا والی چیز کی وای چې را لپخې کې مثلا اوریدا دې ته سماع وای دې ته استماع نه وای وادي د سره دی وای ها بھائی وادي سره تړلې ځکه ته چې ته خو د چو نیت ته خو د قران دا اوریدو نیت نه دی انما الاعمال اته چې ګوډ لته نو درس په نیت ته وي د ګوډ په نیت ته وي دکان کې رسالي کولاو دیو جن بعض فقهاو یو مسله ذکر کړي اگر چې زمون مذهب حنفي کې نه ده خدا مسله ډېره وزندار ده وای دا ته سجده تلاوت چې لازمیږي نو په سماع ده که په استماع ده دوی فرق کړي وای سماع باندې نه ده په استماع ده خبره وزندار ده کنه سماع والے لپاره نشته چې دا سیو یو سیو نه وي نو باز فقهای کرام فرق کړي چې سجده تلاوت په پاغه چاوي چې د استماع کوي ذکی طلب دا اوریدو ده اجازه اتفاقی او رضی الله ول سوچ نشه نو وای په سماع نه په استماع ده ورته کې ګوره وعده ټول دې سره ده چې تا کې دا اوریدو طلب ده نو دا د قران په آداب کړم باندې ادب دارنګ وګورئ دویم سره تفکر التدبر فيه قران کې سوچ او فکر کول وګورئ درويشتمه پارا کې سورہ سواد او داغي آیات مبارک وګورئ یو کم دیرشم نمبر کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب کتاب ویدا کتاب دے الہ العالمین فرمائی انزلناه را لے گلے دے منگئی لے کتا ست حبیبا مبارکون د خیر او برکات نډکړې شوه دې او دا کتاب د صد فار الله را لګلې لیدبروا آیاته چې دا خلق سوچ او فکر کی د دې پایاتونو کې وليتذكر او دې د پار چې نصیحت واخلي اولو الالباب خاوندان د عقلونو ایدی آیات دلان د امام قرطبی ذکر کړي وای دي کې دلیل دی چې د قران معناز د کول واجب دی دي کې دلیل دی چې د قران معناز د کول په امت واجب دی ځکه دلته ویلي یدبروا آیاته د چې په معنا څوک نه پويږي یا پکې سوچ فکر کول شي لکه اوسره په اردو نه پويږي ته ولې دا اردو کتاب والا یا معنا وور او د کې بس سوچ کې سوچ فکر په هغه خبره کې کیږي چې ته په معنا او مقصد باندې پويږي نو الله دې توفیق ورکړي ټول امت ته چې د قران په معنا باندې پوه شي اوس عرب نه پويږي دای جبه خو جبه بدل کړي ځکه موږ اکثر داسې چې الله دې بیا اسباب او توفیق راکړي رمضان اخر کې کله عمرې له لاړ شو نو موږ سره اکثر عربي موږ دای صحبت کې او مجلس کې کینو مرګري دي نه چې تلاوت کې نو معنا تاسو کوی دې څه معنا را نو عرب هم څه یو ځل موږ ماسوتن مشکولو د حرم د مکه مکرمه امام د سوره نور آیات وی الله نور السماوات ولا ډېر وجړ
یو مشر کس ته ډېر نیک سړی دی رونه ډېر عالمان دي جامعه کې هغه باندې دې څه ترجمه ده اوس عرب په قران نه پويږي او عجم خو خود نه پويږي پکار دې الله دې امت ته توفیق ورکړي چې د قران په معنا پوه شي وردا ټول وعظ دې چې د ساري مسکی ولاړې او قران وایي نو تعالی پته لګي چې مالک سوې ما نه سم مطالبه کوي ما د پاره څه قانون جوړ کړي امام ابن کثیر دې کې د حسن بصری رحمت الله علیه قول نقل کړي او قال الحسن والله ما تدبره بحفظ حروفه واذاعه حدوده حسن بصری رحم الله وی قسم د الله په ذات د قران تدبر دا نه دي چې تاسو د دې حروف یاد دي خود دې حدود دې ضایع کړی دي وی حتا ان احدهم لا يقول قرأت القرآن كله او ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل ويوسره وي قرآن می ختم کو او قرآن خود د په اخلاق او په اعمالو کې نخکاری وګو تاسو به ختم مو کو چې ختم دیو کو په کار دا چې قرآن ستا په دی غوګونو سترګو دی ټولو کې ښکارې دي نو اصل مقصد د تدبر او سوچ فکر کول دیو جنا اهل علم یو مسله ذکر کړي یو سړی یو پاره تلاوت کو خو بلا تدبر او یو بخوې خو سره د تدبر نه د دې مقابله غيو پاره نشي کوله وای شاه صاحب بډیر تلاوت نشو کوله شان ورشای کشمیری رحمت الله تعالی علیه دا د دنیا په لوی علماء کې وایي چې وایي آیات وي نو دا غي فصاحت او بلاغت او معنا کې بدومره لاړو چې ګنټي به تیر شي او په آیات کې به سوچ کولو رويشا سے بڑے ختم نشو کوله دا ګوره تدبر کتاب دی چې دې کې سوچ او کې فکر وکي شیخ رحم الله و فرمایل چې اوزل ما سورہ یونس کې سوچ کولو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله سورہ یونس میں کتو اپا خواہ گوارے دی پلو گورا درنا انتظام و اس کو بیلے میں کتو بیگا یو پا شروعی یو گو دیو پلو لما والے مال اخپلا یاد دی جی دیوی لگو کتاب کتو تو چی ساری برا پاسے دی اس پہ مکہ میں گو تو ورگت پہ کتورا برا ہوا تا دا دیوی دی توروالی دو جنا امام بخاری رحم اللہ تاریخ کبیر پا مدینہ منورہ کی لکلے درنا انتظام نو د سپوږمۍ پرړای سو جلد ده سو جلد د سپوږمۍ پرړا څخه لیکلې ده تو شیخ رحم الله ما سپوږمۍ لا سورہ یونس کتو وې دې کې به باغ وره د ما یې نه څنګه چللې وې دومره په سوچ کې لاړو چې ما لا پته ور لګي دا د سبا باندې وې ما باندې ناشنا و لګیلا چې دا باندې څنګه شروع نو دا ګوره د تدبر او د سوچ کتاب ده لیکي به سوچ کې تدبر وکې چې دا کتاب ما د سم مطالبه کوي دارنګ وګورئ د دې پاداب کې دي القاء السمع مع شهادة القلب وغبر تنسي خزلب متوجي وګورئ شپږشتم پارا سورہ قاف شپږشتمه پاره په آخر کې سورہ قاف راځي او داغي آیات مبارک وګورئ و دیر شم نمبر ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید او دی آیات ډیر سوچ او فکر کوي فرمای ان فی ذلک بیشک پدی قران حکیم کې لذکر خامخ نصیحت شته لمن دها غچا د پار کان له قلب
چې داغ پسینه کې زړه دې او القى السمع وهو شهید یا وګینی ولد او دې متوجی دې عدالت علماء لیکلي دي پر وګورئ څومره تاکید سره الله خبره کړي ته وګورئ سره لوګي په نه کې وروړه ته د درس له ګورستان اورو پوساو ورنه به یو خوا بل خوا ګورئ نه به ګيري سره لوګي کوي نه به ګوتو سره لوګي کوي ورته کې سورۃ تاکیدات دي الله وی قران حکیم د نصیحت کتاب د سوال نه پیدا کی یو سره دی کتاب لکینا سو اخالی جولې لاړو خود دې د اوریدو د ذکر فکار دې چې د شرایط لحاظ شي ور ان د تاکید د پار راځي لذکرا کې لام د تاکید د پار ده سو تاکیدونه شول ها دویف دارې چې دا جمله اسمیه ده دام د فعلی بالمقابل مؤکد وي بل دلته خبر مقدم کړي دی او مبتدا رستو کړي وګوره سلور تاکیدونه رااله یقینا 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 په قران کې نصیحت شتا ولمن کان له قلب د چا چې سینا کې زړوي صاحب قلب سره پکار دے او القى السمع وهو شهید د دې او بارک علماء لیکلي یا په خپل معنا ده نو تقسیم کړي خلق دو قسمه یو داسې چې په خپل الله ورته دومره علم او سمجھ ورکړي چې په کتاب الله پوي او ځدې سړي سره دومره سمجھ نشتا نو تقسیم کو او القى السمع خپل کو نو پوي کې قبول ته وخت دی ولې وګوره دو قسمه خلق درته وخه اباظ علماء لیکلي او په معنا د واو ده نو دواړه یو شول اے صاحب دلم دے والقى السمع والقى السمع وغبني ولده وهو شهید دا وهو شهید درته وجيب خبره کوي دا جمله اسمیه ده جمله اسمیه کې دوام استمرار وي وی غوغنی ولې خدا اول تر انتها پورې زموږ دا وګ درس ته که یو غنټه مو وګونی او بل غنټه ني مسله به حل کیږي نا لس منټه درس ته تا یو 15 منټه وګنی ولې خو 15 منټه لري پکې ځي چکر په کرم کلی ل پکې لاړې او اختر دی او ودا دی چې ختم شوه کور ل پکې لاړې مسله حل نشو وهو شهید جمله صدا جمله اسمیه ده وګوره د دې شروط او لحاظ کوشي د دې آداب او لحاظ وشي نو رب سلور تاکیدون سره د الله والا خبره سم مضبوطه ومن اصدق من الله قیلا د الله نه چې خبره مضبوطه کیدې شي او چې بیا الله خپل خبره په خپل کتاب کې ذکر کوي کله د پیغمبر خبره په احادیث د الله خبره په احادیثو کې ذکر کیږي پیغمبر علیہ السلام کله حدیث قدسی وی او ور سلور تاکیدونه دي سوال نه پیدا کیږي چې یو نارینه زنانه قران تراغلی او خالی جولې دی لاړ شي او پکې سوی سلور شرطونه دا شرطونه دي چې به غوږ نشي او متوجي وي نو غوږ باندې صحیح پکې وای دی وجنه دی اهل علم لیکلي او دا تاسو لپاره پکار دي وی وګد درس یا لړ درس کی پورا مکمل توجه باندې جوړی دي چې څوک لیکل کوي تا وره دلته لیکل کولې شي ها بھائی کولې دا موږ اول کې ویلو ته لکه رست راغلی و چاله په لیکل نو ورجوم به لیکل کوي دا ترجمه موږ لنه راځي غرور به د خدای چې به لیکل نه راځي هر سړی به لیکل کوي څوک چې لیکل نه کوي د پوره توجه نشته که څوک وایي چې زما د درس نه اوله پورې سوي ټوله توجه دی نو څه وکړي لیکل وکړي اچي لیکل نه کوي ګوره وای د دین د یادېدو سلور مراتب دي پاغه کې یو یادول دي
نو علماء لیکلي ګوره یادول دو قسم دي یو تا ضبط الصدر وای اے سینه کې شی سنبال شي بل تا ضبط الكتابت وای په لیکلو باندې اوس وای دا یو شی تقریبا ختم دی د سینې حافظه هغه کمزوري شي خبره واوري هغه سات هېره اوس د لیکلو نه بغیر څه کی هغه خلق د خاور د لاندې دي چې دا غي ضبط الصدر بس غجبه واوري د سینې سره مون خطر بیا به تیرې دلنا بیا به څه کېدل روز به لیکل ضروری وي دیو جنا موږ مرګ رښتا کلاړو چې سردار دی بھائی حاجی ته ګوره ګرځبه نمونه ولې چې څوک چا سره قلم نشته لیکل نه کوي چې روز به د ثواب پنځه غوګونه ونی شو بھائی او طالب العلم استاد والو دا ورته د الله لپاره به معاف کاغوي د عوام دي چا لپاره ولې چې د پټی کې بغلا کې مې نیولې سره وی دا الله لپاره به معاف کنه غوړي د عوام دي چا لپاره استاد چې طالب وای نه چا لپاره وای دا خداغه بچي او یاد ساتي روحاني بچي د جسمانی او بچونه په آداب او په خدمت کې سیوا وي او ته یو سونو مونږ لیکا ها بھائی اته خطا کیا والے به غمداس ته بھائی تاسو کې شلک ته ګور دې په مخ کې ګرځېدو چې چا لیکل نکول لا ورانی وو لیکل بکوي بھائی څوک چې لیکل نه کوي ګره زما غوږ ته دروغ وای لیکل هم داسې کوي موږ د شیخ صاحب سره درس کولو سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیه نو هغه وخت دا ټیپونه نیوی پیدا شوی یو سړي درس ټیپ کولو یو عالم سره هغه لیکل کول هغه هغه ټیپ واله لکله ناکله د خوش طبیعتۍ دی وی کټیپ نه دي صفاتی ما ولی کلی کپوی نو شوی په خبره ها سمې وې ته پوښې په مقصد وردا یو مبالغه کوله وی کستا ټیپ کوم आवाज نه راغسته نو بیا ما لیکلې بیا ما هغه کمې پورا کوا نو د استاد ټول خبرې لیکل دي کې ټول درس ته توجه وي ان فی ذلک لذکرا بیشک پدی قران کې خامخا نصیحت شته ګور پیریانو یو ځل واورید خو دا بصرا او دا ایمان راړو چې له په خپل کتاب کې صفاتونه کوي لمن کان له قلب هر غسوک چې دا غد فارسینه کې زړوي او الق السمع یا غوږی خود دې وهو شهید او دې متوجی دې دارنګ د قران په آداب کې داری بیا د سبب تن ورلی وګورئ وشتمه پار سوره واقعا او آیات یو کمت آیه وګورئ الہ العالمین فرمائے لا یمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون لاس دین لګوي دي سره مگر پاکان خلق او د آیات نور معنا غاني علماء کړي خو یو معنا پکې دا چې مسح نه مراد مسح حقيقي دا او د يمسه لا يمسه ضمیر قران تراجه دے او دا نفید پمانا د نهی سرا لا يمسه اے خبر پمانا د انشاء دے نفی پمانا د نهی دا لا يمسه الا المطهرون لاس دین لګوي دی قران ته مگر پاکان چې هغه د وړي او د لوی بیا او د سین پاک دی بیا او د سدي قران ته ثبوت نه وړي حرام دي زنانه کې بیماری کی وی او مدرسو ترازی نو اهل الملک لی دای دی لاسونو له سپردا چي پاغي د قران راخلي بیماری کې زنانه قران ته کتاب شي او اوریدم شي خو بلا پردی مسکول نشي او ویلې نشي څه پوښي په خبره باندې اوس الحمدلله قدم په قدم د بناتو مدرسې
زنانه په میاش کې بیماری وي دا اولاد نفسي بیماری وي نو کدا دا اولاد نفس دا دومره سلوي خرزي او میاش شوټیو کې غټول علم بتهیر شي اګدا په هر میاش کې اتر ورځې او شپږ ورځې شوټیو کې علم بهیر شي دا د قران راخلي دا سونو ته دی پردي باندې دی راخلي ورته دی ګوري کتلم ورته جایز اوري دی اوري دلم ورته جایز دی دا چې بیا د څه د قران ته سوګت نه ورني لا يمسه الا المطهرون ادا شی شي کنه مذهب حنفي مسله دا سره یو ځنی وخت کې سړي په درس کې تکیا والے لکه زله خو خوب نور دي خو تکیا والے دا نو چې بس ود شي او د استماع مذهب حنفي مطابق چې قران نه بوته ورلې ازمو دي عوامو کې یو طریقه دا د جمعې پر ځیا په درس کې به پاسه بابا ناغه درلوبه خبره کوي ودنه دا ولي وای اوس په 10 کول غواړي دا جواب وکړای څه پوه شي په خبره ته د خبر را پاسه خدي او خزولو بډېرو خزیدو را پاسېدو را پاسېدو سره ودنه ځکه دا 10 ورته ولوي بوج دی نو دغه سړی بیا د قرآن ته تکیه والی انی مدده نی موخیږي بیا قرآن راخلی ځکه تکیه والا خوب سره سره تکیه والا خوب سره مذهب حنفي کې او د سماتیږي دا مې څه کوي مسلې ځکه وای د عربو دا مسلک دی نوم خفیف او نوم ثقيل فرق کوي وای کس په خوب دی او د سپینه ماتي او کله کو د شوي نو سره ځنې وخت په بازي طالبان را پاسه وای حرم کې بودی دای مسلک ته جګړه به نه کې ته مسله ذکا او وای خفیف نوم باندې ودو وای چې خبر راغی بیا خلک وای بس ودو او بیا د سعود لري دا هغه مسلک دی ځنې وخت آباد مسائل سره ځکه نو چې نور خلکو سره واسطه راشي یو کس ته اوس وفات ده ما سره حج کې ملاو نورالوی خلق می ډیر باندې کل چې ماجیګر نفس نفل مکوې سره خو دې ټول کوي یا می کېرولو میدان دې مسلک دا د دې مسلک دې چې چا د ماجیګر نفس طواف کو د ساری پس نه طواف شو نو دې هغه پس نفل کول شي دا خبره وته برداشت کې دا دې مسلک دې ځکه نوافل زوات السبب فرق کوي نوافل دو قسم دي یو سبب ولوي بل ولا سبب دي لکه ګوره دا اتفاقی خبره ده د مازیګر نفس جمعات کې ناس ته او 10 مودس نه دې کړي په دغه او 10 کې ناس ته خو یو سات پس را پاسې د نفل کېدا په اتفاق ناروا دي او 10 یو کولاړو مازیګر نفس مشه او 10 یو یا د مازیګر نفس مسجد ترادن نشو نو د احناف مالکیو بیا مسلک دار دي نه پس نفل نکی او دا نور علماء وی دا نوافل زوات السبب دي الدور د سبب دا او دسته سبب د دخول المسجد ده تحیه الوضو تحیه المسجد سبب ولا جوړ شو نو زوات السبب او غیر زوات السبب نوافل کې فرق کوي او احناف العلماء وی ګور زموږ احناف علماء دا وی زموږ مسلک دا ده د مازیګر د مز نفس او د سبا د مز نفس کو سو قضا کوي کولې شي کني شي کولې یک مست قضا شوی اوس په دې مسلې نه خبر پټه بس خبر شي کولې شي کنه کولې شي کنه وی ورته وی نهي راغله چې د مازیګر او د سبا نفس په نفل لکه وای تا په نهي کې تخصیص راوستو په قضا د فرایض سره نو کته پکې تخصیص راولې بولل شي موږ هم پکې تخصیص راولو او کله چې عام کې تخصیص راشي نو عام په خپل عموم پاتې نشي دا تاسو اصولو کې مسلې ویلي نو دا مسائل سره زده کی نو بیا کبار دنیا سره واسطه راشي نو دې د پرزونو جګړو نسوي خلاص وي لا يمسه الا المطهرون ندی مسکوی دا قرآن مگر پاکان اباز وی دیده که مسح مراد مسح مجازی دا او دین مراد دا قرآن علم دے دا قرآن علم بنحاصلیگی مگر پاکانو تا
ایک عقیده د شرک وی د قران کما حقه علم نصیب کیږي کسینه د منکرات او د بدعات نه ډکدا نو د قران علم نصیب کیږي زموږ د علماء لیکلي وي سو جواب چې قران راغه او بس ټول د صحابه زړه ته وردن نشو وې دای د زړه تختې بالکل صفاوا د قران د نقوش د پاره سره رکاوټ نو زموږ د دنیا محبت دې کینی دي حسد دې رسومات دي نو اغي سینه کا کړه کړي نو قران راضي خو زید نشي دې له پاکه سینه پکار را لا يمسه الا المتطهرون د دې علم بن نصیب کی مگر پاکانو تا دارنګي پنځم د قران په آداب د علم کې دادی الاجتناب من التکبر ځان بد غرور او تکبر نساتی کسینه کې غرور او تکبر دې نو د الله د کتاب علم بنصیب کینا لکه ګورې نه هم پارک سوره আরাف او آیات ګورې یوسل شپک سلوي ختم یوسل شپک سلوي ختم نمبر آیات دے فرمائی سا اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ساصرف زرد چوابڑو عن آیاتی دفهم د آیاتن زمانا د خپل کتاب فهم نبه واړم او د دې لم ورتن نصیب کوم الذين هغ کسان يتکبرون فی الارض چې غیلوی او تکبر کوي فزمکا کې بغیر الحق پنا حقا کما سینه کې چې غرور تکبر دے د الله د کتاب علم ورته نصیب کیږي نا امام سیوطی رحمت الله علیه اتقان کی ذکر کړي وای دا تکبر یو لفظ جامع ده نو دا شرک او دی نور گناہونو بدعات تا شامل لګور دیو سړي سینه کې شرک ده نو دله بد قران کما حقه علم نه حاصلېږي دیو سړي سینه کې بدعات دي یا په گناه کبائر باندې استمرار ده نو د زین دې پریخه قران د پاره دی وجنه دا پاک کتاب د پاک سینه په پکار وی الله دې مو تاسو ټول د تکبر نو ساتي او تکبر څه ته وایي نو د الله حبیب دا غي خپل تعریف کړي رستو بدرس کې دا غي وضاحت راځي لکه هغه حدیث موږ ذکر کړل دي امام مسلم رحم الله حدیث دے باب تحریم الکبر د تکبر د حرمت بارکی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نا نقل کړي قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر نبی علیہ السلام وای جنت ته بنځي د چا پزړه کې چې ذره برمرا تکبر د ذره ستوي دا لفظ مقبول سورہ نساء کې راځي ان الله لا یظلم مثقال ذره التبد ذره تفسیر ذکر کو بعض وای ذره وای دینارو به ګوتا سو کوئی د بیګی دې سر لوي سو کوئی د شړشم دانې لوي اسو کوئی ذره دې ته وای خار پتلی کې واچو پوکې ورک چوال وته دې ته ذره وای سو کوئی ذره ستوي اغه د نور رڼا چې په یو کمره کې راځند شي او کوم ذرات د نظر دلان درازي نبدن نکیږي جنت ته چې د چا پزړه کې په مقدار د ذره عمر تکبر ده قال رجل یسړیوي ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا یو سړی مینا ساتي چې د جامې د خیسته ونعله حسنه د پیزار د خیسته قال ان الله جميل يحب الجمال الله خو خیسته دی او جمال خو خی خپل جامې تکبر نه دی د چا خپل پیزار تکبر نه دی الکبر بطر الحق وغمت الناس
وای تکبر څه ته وای اے حق را ورسېدو اته پکې چو چرا کې او غیله تعویلات کې جدا داسې نه ده چې د پیغمبر خبره در لرو رسېدا تاسو دې پښتو کې یو متل ذکر کوي وای فلانه د پلار خبرو له جوابونه لټای دا غوښ پکاوي کوي کې درناوي کوي تاسو دا د پلار خبرو له چې د پیغمبر خبره ورسېد څنګه وي دا مقصد یې دا بس وې پستر او ستر ګراله منظور ده د نبی خبرو لبه د خېټي جوابونه نه کې چې په صحیح سند ورسېد بس دا در لدل نو وی بطور الحق د حق نه په یو طریقه انکار کول ګور انکار کله شي صراحتن وی اکل هغه انکار له سهیلی به دی جوړه نبا د حق خبره سهیلی بهانه جوړه یو تکبر دا د حق نه بخړول ذم وغمت الناس خلق لسفق قتل اما خلق لسری او دلته الناس ویلی المسلمون المؤمنون دی ویلی اے کافر ته بم سپک نه ګوري ځکه دا خبره امکان لري چې دا کافر ایمان راړي او ایمان سره خاتمه وشي اته خلق مؤمنی او ته چې مړکیږي خاتمه دې په کفر شي دیو جن اچا تسپک نه کتل وګورته د خپل نه تپوس پکار دی کله نا کله دړنه تپوس پکار وي تو ګور چې دا زړه د دې ټولو خلکو نزان تسپک غاڼي او کوشته غاڼي پښتانه وي ته ما سره برابر وي او زما ګټو مروم نه دی کوي ورځانه په تکبر کې اخته کو ځان به د ټولو خلکو نسکه دا په پزړه باندې او زړه نه تپوس پکار دی ډېر پاسانه مې د زړه نه باندې څه په خیال دی بھائی ازم معمولی سے مسنا سکن نکله ټوکی کوي ناغه وای چې وای یو کس نه چاته پوس کول چې وای دل تدوی سره شوک دی مې اوره فلانه وی بل ویا بغلې شو وای به ورته وای کنه بل وای خلک مال راځي کوته نشي وای کوي په خبره باندې وای دا چې مال خلک اشاره کوي کوي چې دویم نمبر دی بای زړه کدا وای چې ستا اونته شوک نشتا او ته د خلکو نه غوره بس مسئلہ دے خطرناک دا حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ و فرمایل و ایزه په اعتبار د معال و انجام د سپیو د خنزیر نم ځان بیکار غنم او مبالغه نکوم په دې قسم خړول تیار ہے دې پر وګورئ الله دې نه کی زمو خاتمه خراب شو سپه بهتر دې کوم الله دې نه کی خاتمه مو خراب شو خنزیر بهتر دې کوم د چا چې خاتمه خراب شو الله وی اولائک هم شر البریه پټول کائنات کې دا بدترین دی دیو جن مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح فقہ اکبر کی ذکر کړي هر دور کې مختلفي خبري و یو ظالم بادشاہ او عالم دین ته وی چې زما د سپید لکای دا وي اختبار دی او کستا د ګیری دا وګور عالم یا ورته بادشاہ اصل کې یو خبره ده یو شی د کمال ملاو شو زما خاتمه په ایمان شو نو زما د ګیری وي اختصا د سپید لکای د وختونه غوړل او یو شی کمال ملاو شو خاتمه په کفر شو استاد سپید لکای وي اختصا زما د ګیری د وختونه سری او د خاتمه پته نه لګي چې خاتمه پته نه لګي غرور څنګه کې شیطان دې شي تبا کړی هغه آدم علی السلام زما مرتبه ترسي انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین د دین دا غبنیات اوسم د چې موږ ځان هم دې ګور سوګ نه کړو اگر کوایو او کنه وایو هغه ځان هم ته سوګ نه ګړو نه ځان کې تواضع وای رشید احمد گنگوہی رحم الله درس کول طالبان ورته تکبر او تواضع سره وای هغه ورته کما د قسم خړو به من ایوي ته زمونږ شیخي به قسم خبره مانو وې زماره د الله په ذات قسمی تاسو د ټولو طالبانو نه مال ځان څخ کوي بیکار ښکاری خدا د الله پر رحم کی عاجزی او لوی بادشاہی دا خو ملاویږي د چا پر رحم رب العالمین پر رحم چې ستاره کې عاجزی ځان نکر کا درس مونږ نن د بل عیبونو پسې شویو خپل عیبونو نه مسترګي پټی کړی نو دې ته تکبر وای چا کې چې تکبر دی وای دماغ ته سوګ نشتا
زما غونتی سوک نشتا نو دا د تکبر په اقسامو کې یو قسم دی د تکما حق هو د قران حکیم هغه ملغلری انوارات بن نصیب کی ساصرف عن آیاتی الذین زرد چوا بړوم د فهم د خپل آیاتونو نه هغه کسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چغیلوی کئی پزمکا کی پناہ کا الله د کتاب کم فهم دی غینه واړی بیا قران راغله د شرک او د بدعاتو د رد پاره او الله د زړه نه فهم شوړي نو دې هغه آیاتونه د خپل بدعاتو د پاره دلیل جوړای هغه قران چې د شرک د جړو استو د پاره راغله دې خپل شرکیات ثابتای ځکه کله عقل د تکبر سره نذکور شي دارنګه د قران حکیم په آدابو کې دا ده چې د دې تلاوت بکې په سکون او اطمینان سره تلاوت بکې په سکون او اطمینان سره لکه ور یو کم درشم فار سوره مزمل آیات سلورم ګورئ فرمای او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا الله خپل حبیب توید شپه را پورته کیگا نیمش پالا لو درېگا یاد نیمن لکم کا او زد علیه یا پدی نیمه لک سیوا کا نو ثلثین درېگا ورتل القرآن ترتیلا او لول قرآن فارام رام لستو سرام زرزر مو آیا فکلار کلار لولا کپدی کم وقت لگی دنو دا قیمتی شو ادی پاندینا آپل وقت خطول زائده دیو جن بازی مشرانو بزمون وی وې دا چې چالمو چې قیمتي وخت د قران لورکا وې که وخت قیمتي کول غواړي نو قران له ورکا اوای څومره قیمتي شو دا وخت چې موږ تاسو کتاب الله لناسو اګه دین اپلوي نو اس بی قیمت او کې دې شي غیبت چغلی نور غډي وډي مویلې که وخت قیمتي کول غواړي نو چاله ورکای قران ته ورکای فارام آرام قران لولا ورتل القرآن ترتیلا الله دیو کی چې مون قران لولو او دا په آرام آرام لوستل را لخند پراکای ابو داود شریف کې واقعا راغلی یو دو صحابه نبی رسول الله سوکې ته درولې د اسلامي سوکې ډیر لوی اجر او ثواب ده دا غيو صحابي وی چې تو د شزه به سوکای کوم هغه سوکای کوله بیا په موزو ترېلو دي کې دشمن راغی چې قتل سوق ولاړ دي نو یو غشیر وشتو صحابي ولګېدو دیم غشي باندې ولګېد خودي او صورت شروع کړه دومره خوان ورکې چې بس کای نه اوبای نو چې موږ ختم کو مرګره را پاسو لږو کتل مانی شی ویلې چې به دې ورته الله بنده چې تما اوس را پاسه نو تا وختي څنګه نه را پاسولو و یو صورت می شروع کړو دومره خوندو ها بھائی دومره خوندو چې مالې بس کول خو دې دا د صحابه یو لوی شان ورتل القرآن ترتیلا ادا الله پر رحم کرم کیږي کله داسې سړې په قران او په مسکی وردوب شي جنور دنیا ته هیر شي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه چې مز بقول هر صبح هیر پر سیوا د مزنا و یوزل بدن کې غشه مشن خته نو مشوره داو شو چې مز کې اسیم پویږي نه چې دی ودرېږي نو روبو باسو ته دا غشه کله چې د حجاج سره جنگو نو هغه منجنی کو باندې غټه غټه راويشتي او حرمي وشتو وې تاسو غټ رااله چې رضا جامع او تختولې خو دې مسکی ولاړو په پته پوي نشو
دې ته وایي موږ الله دې موږ تاسو له داسې مسوکي توفیق راکړي. نو ګوره یو آداب سدي د قران په آدابو کې ورتل القرآن ترتیلا، لولا قرآن فارام رام او دغه شان آیات سوره قیامت کې مرাজি وګوره یو کم دیرشم پارکه آیات دې د سوره قیامت 14 نمبر لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله خپل حبیب توي مخوذ او حبیبا د دې قران په ویلو سره جب مبارک دی لتعجل به چې تلوارو کې پدی. ان علینا جمعه بیشک پمون دی جمع کول د دې کتاب ستا پسینه مبارک کې وقرانا ای وجریانه علی لسانک او جاری کول د دې ستا پجب مبارکا. فاذا قرأناه کله چلولو مونږه او زمون جبرئیل علیہ السلام درته قران لولي فتبع قرانا نو تاسو دا غد قران لستو سره چپشي وګ ورتونی سي دا فکر مکوي چې ګنې دا بستا سود سینې نه پاتې شي. نو قران په آرام آرام لستل دام د دې آدابو کې دي. تاسو کوي چې نیمه ګنټه کې او د سنم خپل برابر کړئ. دا وخت بیا د صلات ضحا ده امای دې باندې د جمعې موضوع د زمو چې د اشراق او ضحا یو شی دی کې جدا دي. اکثر علما وایي یو دي، بعض اهل علم وایي د صلات اشراق جدا ده او صلات ضحا جدا ده. وګوره دوه رکعات کول شي صلات ضحا د دو نواله ترتو پوری او دولسم ثابت دي. د دې وخت کې او دسم کوي دوه رکعاتم کوي په هغه کنا صلات ضحا ډېر لوی اجر ده. وای چې دولس رکعات صلات ضحا وکړي نو په جنت کې ورته د سرو زرو یو کور الله جوړ کړي. ورته څنګه زموږ د دې فانی ژوندانه بازیرونه بار لاړ شي او شل کال تیر کی پس راځي او کور جوړ کی بیا بس مرګ له خبره نږدې وي. او روزانه که تاسو وایي چې د سرو زرو کور جوړو جنت کې نو جوړول شي نو د دوو نواله تر څو پورې سلور کول شي شپک کول شي ات کول شي دولس کول شي صلات ضحا کوي. الله خلق د دین خدمتم کړي دام ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بوي وی کومور خپلار می راځوندي شي نو الله بدای ملاقات لازم چې صلات ضحا وکړو. کله صلات ضحا او زما د والدینو د ملاقات مقابله راشي زبس کوما انو اعمال ته زور ور کوي. په دې اعمال سره په علم کې خیر او برکت راځي. نیمه ګنټه پس بیا راځي بیا ان شاء الله خپل موزه پورې درس کوو. وصلی الله تعالی